إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. سورة آل عمران شروع. مخکې آیتونو کې الله رب العزت د دې خبرې ذکر او بیان وکړ چې عیسی علیه السلام څه دی، د دې پیدایش داسې دی د الله تعالی په نیز باندې لکه څرنګې الله تعالی آدم علیه السلام چې دی هغه پیدا کړی و، لکه څرنګې الله رب العزت آدم علیه السلام پیدا کړی و، نو همدارنګې عیسی علیه السلام هم پیدا کړی دی. او دغو یهودو نصاراو د ویلو چې یاره نعوذ بالله عیسی علیه السلام چې دی دا اله دی، او دغه اله ځکه دی چې دا بغیر د پلاره پیدا شوی دی. نو الله رب العزت د دې خبرې جواب کوي چې کسکه چې دا شونې خبره وي، نو الله رب العزت آدم علیه السلام هم بغیر د پلاره پیدا کړی دی او بغیر د موره پیدا کړی دی، نه څه نقشه وه او نه څه بل څه اسباب او خبره د عیسی علیه السلام عله، نو دا خو الله رب العزت بیا بعد پیدا کړی دی، نه مخکې ډېر انسانان الله رب العزت څو هغه پیدا کړي وو. او د نن آیتونو کې دا خبره کوي چې ان هذا لهو القصص الحق، چې دغه بیان د مخکې کوم وشو چې عیسی علیه السلام څه دی دغه اله نه دی، او که خامخا یې نو مخکې خبره د مباهلې هم ذکر شوه، نو بیا د مباهلې ته راشي، خو دوی مباهلې ته هم نه شو راتللی. نو دې د وجې نه الله رب العزت فرمایي ان هذا لهو القصص الحق، یقینا دا بیان چې دی خامخا دا رښتیا دی، وما من اله الا الله، او نشته بل اله مگر د نشته بل اله الا الله مگر د الله تعالی، یعنی الله تعالی نه علاوه بل څوک خدای نشته دی. وان لهو العزیز الحکیم، یقینا د الله تعالی چې دی زورور دی او حکمتونه والا دی، ټول کارونه د حکمتونو نه ډک دي. یوم دنیا کې داسې کار نشته چې هغه بغیر د حکمت نه وي، د الله تعالی کارونه ټول حکمت نه ډک دي. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين، یقینا فإن تولوا کچری دوی واوښتلو د دې خبرې نه، یعنی مخونه یې واړولو د الله تعالی خبرې نه، د الله تعالی د حکم نه او د پیغمبر تابعداري نه، نو یقینا الله تعالی په دې خبرې باندې پوهې دی. بالمفسدین، چې هغه فساد کوونکي وي، ځمکې کې فساد جوړوي. ګوره یو فساد دا وي چې خلکو سره ظلم زیاتی او په ظاهر باندې لاس واچوي، او یو فساد دا وي چې خلکو منځ کې پټې وسوسې اچوي لکه شیطانو په دوه قسمه باندې دی. سوره اعراف کې الله رب العزت د دې دوه قسمونه ذکر کوي. ګوره یو هغه شیطانان وي چې هغه انسي شیطان وي انسانان خو په جامې د شیطان کې وي، نه شیطان وي خو په انساني جامې کې. دویم هغه حقیقي شیطان دی. ګوره د کوم حقیقي شیطان دی نه دا کوم انسي شیطان دی، دا لوی خطرناکه فتنه دی. ولې چې کسه دا خلکو کې وسوسې اچوي او شر او فساد جوړوي، نورم ډېر کارونه خرابوي. نو ځکه الله تعالی فرمایي چې فإن تولوا فإن الله علیم بالمفسدین، که چیرې تاسو زما کې فساد کوئ نو الله تعالی په دې باندې پوهې دی، دې سره دې ته هم فساد یي. ګوره که چیرې ځمکې کې دوه الهه وی یا اسمانونو کې وی، نو بیا هم فساد راغلی او دې ته هم فساد یي، او دې ته هم فساد وي چې ظاهر الله تعالی فرمایي چې ظاهر شو فساد په وجې او لنډه. الله تعالی ذکر کوي چې ګناهونو د وجې نه دا ګناهونه چې دي دا هم فساد دی او ظلم کې رسي. ګوره ظلم په دوه قسمه دی، یو دا دی چې انسانانو سره ظلم وکړي او پردی مال په زور اخلي، یا وال ټکول کوي او حق لاندې کوي. دویم ظلم دا دی چې خلکو سره ناحقه د هغو قتل وغیره دا شول. او دویم ظلم دا دی چې ګناهونه انسانان کوي، نو دا په خپل ځان باندې په خپله باندې ظلم شو.